10 محرم په دې باندې الله پاک نبی علیہ السلام د زړه ټوکړه حسین رضی الله تعالی عنہ هغه ته شهادت نصیب کړو لہذا دا شهادت په بدله کې بقا جړاګانې هغه شروع کې ځان په چړو باندې خلک وهل شروع کې ځان چې نه هغه زخمی کول شروع کې بس کروټو باندې هغه ګرځېدل شروع کې جړاګانې فریادونه ماتمونه شروع کې توري کپڑے هغه واغوندي توري جنډې چې نه هغه وخېږي ولې په دې 10 محرم باندې حسین رضی الله تعالی عنہ هغه شهید شوی دی د تندې د وجنه زې په زې په لاولو کې هغه شربتونه تقسیمول شروع کې الکه حسین چې نه انت د تندې نه شهید شوی دی دلته چې نه هغه شربتونه تقسیمه دا شربت حسین د چې نه هغه رسیږي په دغه میاش کې چې نه هغه په 10 محرم باندې د ماتمونه چې نه هغه شروع کې ډېر د افسوس مقام می کله چې د محرم میاش راشي دغه میاش هغه داسې د عظمت میاش ده دغه میاش هغه میاش ده چې دغه عظمت هغه کافر هم کوي دغه عظمت هغه يهود هم کوي دغه عظمت هغه مسلمان هم کوي لیکن افسوس کله چې دغه محرم د میاش راشي مسلمان چې نه هغه په سوچ کې پریوځي دغه انتظامی ادارې هغه په سوچ کې پریوځي د ملک ادارې هغه په سوچ کې پریوځي هغه په حرکت کې راشي علما هغه پریشان شي چې نن 10 محرم هغه روان دی د محرم د میاش راغله دا خو لویه د عظمت میاش وه لیکن په دغه میاش کې د مسلمان دپاره هغه مصیبت جوړ شي په دغه میاش کې هغه جلوسونه هغه شروع شي په دغه میاش کې هغه دکانونه سیزل شروع شي په دغه میاش کې هغه ګاډي سیزل شروع شي ولې په دغه میاش کې حسین چې دی هغه شهید شوی دی د دې وجې نه هغه موږ ماتم کوو د دې وجې نه ټول ملک چې دی هغه بلاک شو د دې وجې نه ټول مسلمانانو ته هغه تکلیف ورسي ټوله دنیا حیران ده چې دغه د محرم دا میاش دا خو انتهایی د عظمت میاش وه دغه د محرم میاش دا خو د احترام میاش وه په دغه محرم په دې میاش کې مسلمان له هغه څه وشول چې دی روډونو ته راووتلو مسلمان له څه وشول دی ځان په چړو باندې وهي مسلمان له څه وشول د تور لباس چې دی نه هغه اچولی دی مسلمان له څه وشول دی چړاګانې کوي دی فریاد کوي د شهادت چې دی نه هغه مقام خو هغه مقام دی چې دا به صحابو د خپل ځان دپاره غوښتو دا خو هغه مقام دی چې عمر د کعبې خلاف نشي د رب نه دعا کوي ای الله ما ته شهادت نصیب کړي شهادت خو هغه مقام دی نبی علیه السلام چې د الله رسول دی نبی علیه السلام ته کوم فضیلت نه حاصل د هغې باوجود نبی علیه السلام هغه دعا کوي ای الله پاک ما ته شهادت چې دی هغه نصیب کړه هغه مقام دی هغه مقام حسین ته نصیب شوی دی هغه مقام چې دی هغه موږ د چړا او د غم مقام چې دی هغه وګرځو حسین ویل نه دي پکار دا واه حسین ویل پکار دی چې الله پاک ورته څومره د عظمت مرګ چې دی هغه نصیب څومره لوی شهادت ورته نصیب کو نو حسین ویل نه دي پکار واه حسین ویل چې دی هغه پکار دی چې الله پاک ته څومره لوی مرګ چې دی هغه نصیب خپل غم پکار دی چې ما ته به څنګه مرګ نصیب کېږي حسین هغه خو د جنت د ځوانانو هغه سردار دی د افسوس مقام دی کله چې زموږ په ملک کې د محرم دا میاشت راشي دا په ماتم باندې بدل شي هر قسمه خلک په سوچ کې پرېوځي چې دا به څه چل کېږي انتظامي ادارې په سوچ کې پرېوځي چې څه به کېږي افسوس مقام دی مسلمان دغه حد ته ورسېږي مسلمان ماتم ته پاتې شو مسلمان اعمال هغه پرېښودل مسلمان چې دی نه هغه ماتمونو ته پاتې شو ډېر افسوس مقام